أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة نساء پنځمه سپارہ آیات نمبر 36 وعبدوا الله تاسو عبادت کوئ د الله پاک ولا تشركوا به شيئا او تاسو بشریک کوئ د هغه سره هیڅ چیز د دینه مخکې آیاتونو کې د خزي او د خاون په مابین کې چې کوم حقوق په یو بل باندې هغه ذکر شو وس نور چې کوم دي حقوق ذکر کیږي خو په حقوقو کې د ټولو نه لوی حق دا به مونږ او تاسو باندې د الله پاک دی چې هغه زمونږ استاد خالق او مالک او رازق دی پیدا کړی هم هغه یو رزق را لهم هغه راکي او ملکیت دار باندې هم د الله پاک جل شانه دی د ټولو نه اوچت حق دا د الله پاک دی لومبي حق دلته د الله ذکر شو چې وعبد الله تاسو عبادت کوئ د الله د الله د عبادت حکم وګورئ تاسو ټول د الله رب العزت عبادت کوئ او دویم حکم وسره دا دی چې ولا تشرکو به شیئا او تاسو مشرک کوئ د هغه سره هیڅ چیز د الله سره نسوک په ذات کې شریک کوئ او مج کم دې سوک په صفاتو کې مسوک په افعالو کې په هیڅ چیز کې چې کم دې د الله پاک سره سوک شریک نشته هغه تنها د ټولي دنیا پیدا کوونکی نو داغه په عبادت کې بسوک نه شریکه د الله پاک نو دویم حکم وسره دا دی چې د الله سره بسوک شریک نه جوړای اب تنها منی ورپسې وبالوالدین احسانا او د مور پلار سره خېګړه کوي خپل سلوک کوي نو ګوره زې په زې باندې الله پاک جل شانه قرآن مجید کې د مور پلار حق دا د خپل حق سره یو ځای ذکر کړی او د ټولو نه لوی حق دا د الله پاک دی او ډیر لوی احسانات چې دا غي انتها نشته دا د الله پاک دی خو هغه پس بیا چې کوم دی د مور او پلار حقوق دي دا ځکه چې د مور او پلار د انسان سره ډیر لوی احسانات کړی دي د ماشوم چې کوم دی را لوی کړی دي نو دویم حق ورپسې چې کوم دی الله پاک د مور پلار ذکر کوي د دینه مخ کې زې په زې باندې الله پاک جل شانه د مور پلار حق ذکر کړی وانشکر لی ولوالدیک یو ځکه الله فرمای تو زما شکر وباسه او د خپل والدینو شکر وباسه بل ځکه الله فرمای واذ اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسان چې د والدینو حق دا چې کوم دی مقدم دی په حقوقو کې د انسانانو په حقوقو کې د ټولو نه مقدم حق دا چې کوم دی د مور او پلار دی ترمذی شریف کې حدیث دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې د پلار رضا د الله رضا د پلار پر رضا کې ده یو سړی وی چې هر زمانه به الله راضي وي او کو نبی راضي نو دې د خپل پلار ته وګوري نو کو د پلار د دین راضي وي نو ته پوهې چې الله ترې نه راضي او کو پلار ته ناراض وي نو الله به بیا خامخا ناراض وي نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو حدیث کې فرمایي چې کوم سړی د خپل نور پلار فرمانبردار وي او دې د هغه اطاعت کوونکی وي او دغه کس بیا د خپل مور پلار ته د شفقت نظر کوي نو په یو نظر باندې الله پاک دغه کس ته د یو قبول شوی حج ثواب ورکړي حج څومره ګران کار دی 12000 لګ روپۍ لګي په حج باندې
او چې خپل مور پلار فرمان برداري یو نظر د مینې او محبت خپل مور ته ګوره او پلار ته ګوره په یو نظر د الله پاک جل شانه د قبول شوی حج چې کوم دی ثواب نبی علیه الصلاۃ والسلام یو بل حدیث پاک کې فرمایي چې الله پاک ټول ګناهونه معاف کوي خو واحد د مور او پلار حق ته چې دا الله پاک د دنیا د آخرت نه ډومبه دنیا کې انسان چې کم کس ته مور او پلار نافرمانی کوي مور پلار ته تکلیف رسی نو د آخرت نه مخکې الله پاک دنیا کې دا کس په عذابونو او مصیبتونو کې مبتلا کوي دنیا کې ورته عذابونه ورکي آخرت خو لویه خبره نو د مور او پلار مخکې به ډېر په ادب سره راځي سید بن مسیب رحمت الله علیه فرمایي چې د مور پلار سره به داسې خبرې کوي لکه ته چې یو جابر او یو سخت بادشاه سره څنګه خبرې کوي د بادشاه سره چې څنګه خبرې کوي په ادب باندې د سخت بادشاه سره نو دک شان به د خپل مور پلار سره په ادب باندې خبرې کوي قرآن کې الله فرمایي ولا تقل لهما اف قدر د مور او پلار ته به د خولې نه وباسي اف څه مطلب بعضې مفسرینو دا معنا کړې ده چې د اف دا مطلب دی چې په تا باندې تکلیف وي نو د تکلیف د وجې نه به زیرګي د خپل مور او پلار مخې ته نه کوي ځکه چې ته زیرګي وکړي نو تا ته دوره تکلیف نه در رسي څومره چې ستا مور او پلار ته په دې زیرګي باندې تکلیف رسي ځکه مور او پلار باندې خپله سخته برداشت کول ورته اساني خو د بچي سخته برداشت کول ورته ګراني نو زیرګي مه کوه دا زیرګي دغلته ختم کا یا تکلیف په ځان تیر کا خو د دې تکلیف اظهار مه کوه نه چې ستا د دې تکلیف ته وجې نه ستا مور او پلار ته تکلیف ورسي نو د مور او پلار حق دا مقدم الله ذکر کو وبالوالدین احسانا او د مور پلار سره چې کوم دی ښېګړه کوئ وبذل قربا او د رشتہ دارانو سره هم ښېګړه کوئ والیتاما لومبې د الله حق شو دویم د والدینو شو وبذل قربا او دریم حق دا د خپلوانو شو خپلوانو سره هم ښېګړه کوه کو د مال وست کېږي مال ولا ورکوه کو د مال وست نه کېږي ښکلې خبرې خو سره کولی شي تعلق ورسره مه پرېږده کړه والیتاما او څلورم حق دا د یتیمانانو دی هر ځای کې چې یتیمي سره ښکلې سلوک کوئ چې دته د پلار د مرګ احساس قدرې ونی شي والمساکین او مسکینانو غریبانانو سره هم ښکلې سلوک کوئ والجار ذی القربا او رشتہ دار ګاونډي سره والجار ذی القربا رشتہ دار ګاونډي والجار الجنوبي او اجنبي ګاونډي په دې کې بیا مختلف تفسیرونه شوي دي عام مفسرین وایي چې والجار ذی القربا جار اصل کې ګاونډي ته ویلی شي او قربا خپل ته ویلی شي نږدې ته ویلی شي نو دلته کې عام مفسرینو دا معنا اخیسته چې والجار ذی القربا نه مراد نږدې ګاونډي دی نږدې ګاونډي او الجار الجنوب نه لرې ګاونډي دی یو هغه ګاونډي چې سړي سره په دیوالي یو دیوال اپلی یا دو دیواله اپلی نو دا کم چې د سره نږدې دی نو عام مفسرین وایي چې د حق ډومبې دی والجار ذی القربا د جار ذی القربا دا ستا سره چې کوم په یو دیوال باندې دغه ګاونډي ته مراد دی والجار الجنوب نه ستا نه لرې ګاونډي مراد دی او ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې والجار ذی القربا نه هغه ګاونډي مراد دی چې هغه هم ستا ګاونډي دی هم د رشتہ دار دی او والجار الجنوب نه هغه ګاونډي مراد دی چې هغه صرف ستا ګاونډي دی خو رشتہ دار دی نه دی دو تفسیرونه شو دریم تفسیر پکې دا کړی دی چې بعضې مفسرین وایي چې والجار ذی القربا نه مسلمان ګاونډي مراد دی او والجار الجنوب نه کافر ګاونډي مراد دی او د دې تایید د نبی علیه الصلاۃ والسلام د یو حدیث نوم کېږي نبی علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث کې وفرمایل چې بعضې ګاونډیان داسې دي چې هغوی په تاسو باندې یو حق دی او بعضې ګاونډیان داسې دي چې هغوی په تاسو باندې دوه حق دي او بعضې ګاونډیان داسې دي چې په هغوی په تاسو باندې درې حق دي نو یو حق والا ګاونډي هغه دی چې هغه صرف ستا ګاونډي دی نه مسلمان دی او نه ستا رشتہ دار دی د صرف په تا باندې یو حق دی د ګاونډیتوب د سره ښکلې سلوک کوه دویم ګاونډي هغه دی چې هغه د ګاونډي دی مسلمان دی نو یو حق دغه د ګاونډیتوب دی او دویم حق دغه د مسلمانۍ دی او دریم ګاونډي هغه دی چې هغه د ګاونډي دی د رشتہ دار دی مسلمان دی نو د در باندې درې حق دي یو د مسلمانۍ یو د ګاونډیتوب یو د رشتہ دارۍ نو مختلف تفسیرونه بګی شوي دي والجار ذی القربا نه رشتہ دار ګاونډي یا نږدې ګاونډي یا مسلمان ګاونډي والجار الجنوب نه لرې ګاونډي یا کافر ګاونډي
او یا اجنبي گاونډي. والصاحب بالجنب او د څنګ ملګری، د څنګ گاونډي، د مجلس ملګری. موږ ټول ناس یو، نو چا سره چې کم نږدې دی دا د څنګ ملګری دی، د ده در باندې حق دی. د ګاونډي ډېر چې کوم دی تایید چې کوم دی په احادیثو مبارکو کې راغلی. نبی علیه السلام فرمایي ما د دومره تاکید سره جبریل علیه السلام به بار بار د ګاونډي په حق کې راتلو چې ما سره یاره شوله چې هسې نه دا ګاونډي الله پاک جل شانهو د دې ګاونډي سره په میراث کې شریک نه کړي. که نه دا خو به لویه غوبلو په دې دور کې چې ګاونډي په میراث کې شریک کړی وي. مونږ خویندې د میراث نه وباسو چې را ګاونډي را سره شریک کړی، جا سره ولاس چل هغه به وجوب یا نو. نبی علیه السلام فرمایل چې بار بار جبریل علیه السلام دومره تاکید ما د ګاونډي کو او بار بار راتلو چې ما سره یاره شوله چې هسې نه دا ګاونډي په دې میراث کې د ګاونډي سره شریک وي. او نبی علیه السلام فرمایي چې د محلې په خلکو کې د الله په نسبت باندې د ټولو نه بهتر هغه کس دی چې هغه د خپل ګاونډي په حق لا باندې ښه چې د هغه نه ګاونډي ته تکلیف نه وي. دا د الله په نسبت باندې د ټولو نه بهتر کس دی په دې محله کې. نو ډېر چې کوم دی فضایل د ګاونډي په باره کې راغلي دي. نو والجار ذی القربه رشتہ دار ګاونډي یا مسلمان ګاونډي یا نږدې ګاونډي، والجار الجنوب نه کافر ګاونډي یا اجنبي ګاونډي او یا لري ګاونډي. وصاحب بالجنب او د څنګ ملګری، نو د څنګ ملګري در باندې حق دی. په ګاډي کې سره په سیټ څوک کېناست د پتا باندې حق دی. کم سے کم حق دا دی چې تا ته د ژبې نه چې ستا د ژبې نه ته تکلیف ونه رسي یا ستا د لاس او خپو نه تکلیف ونه رسي. داسې نه چې ته سګرټ څکې او لوګي د هغه په خوله باندې ورولي، هغه د سګرټ نه تکلیف دی نو مسکه په دغه ټایم کې. اته د عطر لګولو نه تکلیف دی نو په دغه ټایم کې عطر مه لګوه، هغه مزاج وپېژنه. نو په سیټ ته سره څوک کېناست دا ستا ملګری دی، د په تا باندې حق دی، نو د سره به چې کوم دی ښکلې سلوک کوي. وابن السبیل او د لارې مسافر، د لارې مسافر در باندې هم حق دی. لار کې مسافر نه چا جیب وو او تا ته راغی چې یاره ما نه خو چا جیب والی دی، مسافر دی، پېښور کې دی، اسلام آباد کې دی، بل ځای کې دی، بل ځای کې دی، او تا ته وایي چې یاره ما نه خو چا جیب والی دی او ما له دوره پیسې راکړه چې زه به خپل کوره پورې ورسوم. نو که وس کېږي نو پیسې والا ورکړه، د ده را باندې حق دی، دا مسافر دی د لارې، د ده په تا باندې حق دی ورکول، دې مجبور دی په دې کې. وما ملکت ایمانکم او هغه چې مالکان دي ښي لاسونه ستاسو، د دې در باندې هم حق دی. د وینځو د غلامانو در باندې هم حق دی، دې سره به مو ښکلې سلوک کوي. نو وینځي غلامان او دغه رنګې نوکران چې کوم دي په دې دور کې، نو د دې در باندې حق دی، د دې ټولو در باندې حق دی. خو د دې ټولو حقوق به هغه سړی پوره کړي چې هغه کې تکبر نه، او د دې حقوق به هغه سړی ماتي چې په هغه کې تکبر وي. ورپسې الله فرمایي چې ان الله بېشک الله تعالی لا يحب نه خوښوي من هغه څوک کان چې وي مختالا تکبر کوونکي، فخورا او فخر کوونکي. تکبر کوونکي وي یا فخر کوونکي. تکبر کول، تکبر دې ته ویل شي ته یو کس خپل ځان نه لاندې وګڼي، خپل ځان غټ وګڼي، بل کس لاندې وګڼي. مثال یو غټ افسر دی یا یو غټ سړی دی، مالدار سړی دی او هغه یو خپه په بل خپه باندې اچولې ده او په ایکشن کې ناست دی او د سګرټ راکاږي، خو زړه کې دا خبره ده چې دا هر څه مال الله راکړي دي، زړه کې تکبر نشته دی. خوا ته نوکر په ځمکه باندې ناست دی، خیرونو کپړو کې ناست دی، خو دا نوکر وي مړه دته وګوره سړی دکې د دې ځای ډوشته دی نه، دې نوکر دا خبره وکړله، نو دې نوکر تکبر وکړو، د خیرونو جامې اغوستې دي خو خبره یې څه وکړله، دا مالک د خپل ځان نه په زړه کې کته وګڼو، د تکبر. تکبر دې ته ویل شي یو کس د خپل ځان نه لاندې ګڼل، دې ته چې کوم دی تکبر ویل شي. او فخورا فخر کول، نو موږ چې ورته وایو خپل د خپل ځان صفت په خپله باندې کول، لوی بیانول، خپله لوی به زما داسې نسب دی، ما دا کړي دي، ما هغه کړي دي، دې ته چې کوم دی فخر ویل شي، فخور. نو الله دا دواړه قسمه کسان نه خوښي. حدیث پاک کې راځي لا يدخل الجنة احد، جنت ته به داخل نشي هغه کس فی قلبه چې د هغه په زړه کې مثقال حبة من خردل، چې د مثقال د دانې، د اوري د دانې عمره، من کبر، د اوري د دانې عمره د په زړه کې تکبر، دا کس په جنت داخل نشي. الذین ها کسان یبخلون چې هغوی بخل کوي، ویأمرون او دوی حکم کوي الناس خلکو ته بالبخل، په بخل باندې، په خپله هم بخل کوي او خلکو ته هم وایي مال مه لګوئ. بخل څه ته ویلی شي؟ چې په یو ځای کې د مال لګولو اجد وي او د سره وي دی په هغه ځای کې مال نه لګي، یا مال لګي خو چې څومره ضرورت دی د هغې نه کم لګي، دې ته بخل ویلی شي.
نو دې په خپل باندې بخیل دی او خلکو ته حکم کوي چې ملګوي د غریبانو لمال مو ورکوي دې مدرسو ورلا پیسې مو ورکوي د غریبانو مسکینانو له پیسې مو ورکوي زکات مو ورکوي خیرات مو ورکوي نو په خپل بخل کوي او خلکو ته بخل حکم کوي ويكتمون او دوی پټي ما هغه سو آتاهم الله چې ورکړي دي دوی ته الله پاک من فضله د خپل فضل د الله مال ورکړي دي او تعالی کو الله مال درکړي نو مال ښکارا کړه الله د نعمت په خپل ځان کې ښکارا یو مالدار سړی دی نو دې به دې کې چې ښا پس خجامې به اغوستي او ښا ټوبه به سر کړي مال به سره ډیر شي دا دې د الله دغه نعمت نا قدرې کې کوم چې الله دل ورکړي مال د الله درکړي د خپل جوړ ځان لواله خپل پټکي والا خپل ټوبه واخلا ظاهر کړه الله د نعمت د الله د نعمت بیان کا خلکو چې مال الله نعمت راکړي د الله نعمت په ښکارا کې پټای به نه اوس د دنیا شي په بوجو پیسې دي او ښا جامې دي اغوستي دي کمزوري جامې دي اغوستي دي نو د خپل شان مطابق خپل ځان باندې خرچ کړي ويكتمون او د بخیلان پټي ما هغه سو آتاهم الله هغه مالونه آتاهم الله چې الله ورکړي دي دوی ته من فضله د خپل فضل نه نو دا دی پټي واعتدنا مونږ تیار کړی دي للکافرین د کافرانو د لپاره عذاب مهینا عذاب سپکون کې اهانت کون کې رسوا کون کې عذاب الله وی مونږ د دې لپاره تیار کړی دي والذین ها کسان ينفقون جدوی خرشي اموالهم خپل مالونه بعضی کسان دي چې خپل مال خرج کوي بخیلان نه دي خو ریاکار دي نو الله وی ریاکاری به نه کوي مال به خرج کوي بخل به نه کوي مال به خرج کوي او چې خرج کوي نو د الله د منشا مطابق په خرج کوي د الله د حکم مطابق په خرج کوي الله چې د څنګه وی هغه شان دی به خرج کوي نو دویم قسم خلق هغه دي والذین ها کسان ينفقون جدوی خرج کوي اموالهم خپل مالونه رئاء الناس د خلقو د خودنې د پاره د الله د رضا د پاره نه خرج کوي د خلقو د خودنې د پاره خرج کوي ولا يؤمنون او دوی ایمان نه لري بالله په الله باندې ولا بالیوم الاخر او نه په ورځ د قیامت باندې نو دی په ورځ د قیامت باندې په الله باندې ایمان لري نو د خلکو د خودنې د لپاره به خرج نه کوي د الله د رضا د لپاره وی خیرات او صدقه د شي ورکوا چې په خلاص باندې ورګي چې ګس لاس ته خبر نشي زکات بخکارا ورګي او صدقه او خیرات چې ورګي هو زکات کوم بیا دا خبره ده استاد دا مقصد وی چې یاره د زکات زه دی وجه نه ښکارا ورکوم چې خلک ته عبرت والی او څوک زکات نه ورګي هغه زکات ورګي نو بیا ټیکتا هغه نه په دین یې دی ورګي چې خلک وږي دي زکات ورګي دم بیا بریا کړه نو نیت په اعتبار دی ودلته الله فرمایي چې کو دی په الله او الله په قیامت باندې یقین لرلې په ورځ د آخرت باندې نو دی به د الله د خودري د بار مال نه خرج کو بلکې د الله د بار به خرج کو ولا يؤمنون دوی ایمان لري بالله په الله باندې ولا بالیوم الاخر نه په ورځ د قیامت باندې ومن یکن الشیطان او هغه څوک چې وي شیطان له د هغه د بار قرینا ملګری نفساء قرینا نو ها شیطان د بد ملګری دی شیطان په دنیا کې د شیطان اومنلا په دنیا کې د شیطان ملګرتیا وکړه شیطان ودی د خودنې د پاره ورکړه د خودنې د پاره ورکړه شیطان ورته بخل کو د بخل وکړو دنیا کې د شیطان ملګرتیا وکړه نو کوم انجام چې په آخرت کې د شیطان نو دک به د شیطان د ملګری په آخرت دنیا کې هم د شیطان ملګری دی نو په آخرت کې به سره ملګری وي ومن یکن الشیطان هغه څوک چې وي شیطان له د هغه د پاره قرینا ملګری د شیطان د لپاره ملګری دی په دنیا کې نو فساء قرینا نو هغه بد ملګری دی فساء نو هغه ډیر بد قرین عمل کړي دي نو چې د په دنیا کې ملګری نو په آخرت کې به ملګری نو کومه سزا چې د شیطان وي نو دک به د شیطان د ملګری وي وعبدوا الله تاسو عبادت کوئ د الله ولا تشركوا تاسو مشرک کوئ به د هغه سره شیئا اسیز وبالوالدین احسانا او د والدین سره د مور پلار سره خېګړه کوي وبذل قرب او د خپلوانو سره ولیتام او د یتیمانو سره والمساکین او د مسکینانو سره والجار ذل قرب او د رشتہ دار گاونډي سره والجار الجنوب او د جنبي گاونډي سره والصاحب بالجنب او د څنګ ملګری سره وابن السبيل او د لارې مسافر سره او ما ملکت ايمانکم او د وینځو غلامانو سره ان الله بشک الله تعالی لا يحب نخوخي منها سوق کان مختالا فخورا کان چوی مختالا تکبر کونگی فخورا فخر کونگی الذین ها کسان یبخلون جدوی بخل کوي ويأمرون الناس او دوی حکم کوي خلق ته بالبخل په بخل سره ويكتمون دوی پټوي ما هغه سو آتاهم الله چې مونږ ورګړي
آتاهم الله چې ورګړي دي دوی د الله من فضله د خپل فضلنا واعتدنا موږ تیار کړی دی للکافرین د کافرانو دپاره عذاب مهینا عذاب رسوا کوونکي والذین هاکسان ينفقون چې دوی خرج کوي اموالهم خپل مالونه رئاء الناس د خلکو د ښودنې دپاره ولا یؤمنون بالله دوی ایمان نه لري په الله باندې ولا بالیوم الاخر او نه په ورځ د قیامت باندې ومن یکن الشیطان ها سوک چې وي شیطان له د هغه دپاره قرین ملګری فساء قرینا نو هغه بد ملګری دی وعبدوا الله تاسو عبادت کوئ د الله ولا تشرکوا به شیئا او تاسو مشرک وای د هغه سره هیڅ چیز وبالوالدین احسان او د مور پلار سره ښېګړه کوئ وبذل قربه او د رشتہ دارانو سره والیتام او د یتیمانانو سره والمساکین او د مسکینانو سره والجار ذل قربه او د رشتہ دار گاونډي سره والجار الجنوب او د اجنبي گاونډي سره والصاحب بالجنب او د څنګ ملګری سره او ابن السبیل او د لارې مسافر سره وما ملکت ایمانکم او هغه چې مالکان دي خلاصونه ستاسو ان الله بشک الله تعالی لا يحب نخوي من هغه څوک کان چې وی مختالا فخورا تکبر کوونکې فخر کوونکې الذين هاغسان يبخلون جدوی بخل کوي ويأمرون او دوی حکم کوي الناس خلقو ته بالبخل په بخل سره ويكتمون او دوی پټوي ما هغه نعمتنا آتاهم الله چې ورګړي دي دوی ته الله پاک من فضله د خپل فضلنا واعتدنا موږ تیار کړی دی للکافرین د کافرانو دپاره عذاب مهینا عذاب رسوا کوونکې والذین هاغسان ينفقون جدوی خرج کوي اموالهم خپل مالونه رئاء الناس د خلکو د ښودنې دپاره ولا یؤمنون بالله ندوی ایمان لري بالله په الله باندې ولا بالیوم الاخر او نه په ورځ د قیامت باندې ومن یکن الشیطان هغه څوک چې وي شیطان له د هغه دپاره قرین ملګري فساء قرینا نو هغه ډېر بد ملګری دی سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین